अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए फारूकी एनके चैनल को सब्सक्राइब करें। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मा मुहतरम मशरानो रुणो दोस्तानो, द पशमनी په وخت کې زمونږ په معاشره کې چې کومې غلطیانې او کوتاهیانې نن سبا کېږي او دا غلطیانې ډېرې عام شوي دي. د پشمني ټایم پوری او بیا هم موږ په خوراک او په څښاک کې مصروف یو یا په نشو کې مصروف یو. او که څوک وایي چې روژې بندېدلو ټایم پوره شوی دی، موږ یو بانک خو لا نه وایي او بانک خو لا نه دی ختم شوی. زما محترمو دا خبره غلطه ده، دا جواب زمونږ بالکل غلط دی. بلکې موږ او تاسو له پکار ده چې موږ پشمنۍ په ټایم باندې وکړو او د هغې نه بعد د بانک انتظار لازمي نه دی. په دې ځای کې د وخت تعین کېږي او روژه چې بندو د دې تعلق د وخت سره دی، د بانک سره نه دی. نو موږ او تاسو له پکار ده چې د بانک نه پیله موږ او تاسو چې دی روژه بند کړو. دویم نمبر خبره چې کوم ملګري په خوراک او په څښاک کې مشغولي او د اخره پورې چې کله مؤذن وایي لا اله الا الله، د دې وخته پورې موږ په خوراک او په څښاک کې مصروف یو او مشغول یو. نو که موږ ته څوک وایي چې هلکه روژه بندوه زر شه، موږ ویو لا بانک نه دی ختم شوی. نو په دې صورتونو کې م روژه نه کېږي. که یو سړی دی هغه لیټ پاسید یا د هغه مجبوري ده یا عذر دی، هغه په خوراک او په څښاک کې مشغوله دی او څنګه مؤذن شروع کو چې الله اکبر، نو فورا دله اوس پکار ده چې د خپل خوراک او څښاک بند کړي او خپله خوله چې ده هغه کنګال کړي او د خوراک نه خالي کړي او روژه د خپله بند کړي. نو د دې غلطیانو نه موږ او تاسو له پکار ده چې موږ خپل اجتناب وکړو، موږ خپل ځان بچ کړو. د دې سره زموږ ټول د ورځې روژه چې ده هغه خرابېږي. نو زما محترمو، موږ او تاسو له پکار ده چې په روژه کې اهتمام دا وکړو، د شپې د وخته وده کېږو او سار په ټایم باندې پشمني له پاسو. نو موږ چې په ټایم باندې پشمني له پاسېدو، موږ پشمنۍ په ټایم باندې وکړو او روژه خو بنده کړه. که اوس بانک ته لږ ټایم پاتې دی، نو په دې صورت کې موږ 2 رکعته نفل هم کولی شو او دا د قبولیت لمحات دي، دا د قبولیت ګړی دي. په دې ټایم کې موږ د الله تبارک وتعالی نه سوال هم کولی شو، الله ته دعا هم کولی شو، د الله نه غوښتې هم شو او په دغه ټایم کې موږ د بانګه پورې یا د موزه پورې د قرآن مجید د فرقان حمید تلاوت هم کولی شو. نو زمونږ په معاشره کې دا یو رواج جوړ دی او الله دې موږ د دې رواجونو نه خلاص کړي. دویم نمبر خبره دا د محترمو، موږ پشمني له پاسونه او چې پاسو څنګه پشمنۍ وسوکو، نو بیا به موږ اودس طرف تم رجوع او دهان نه کوو او نفلونو طرف تم نه، بیا به موږ په کټ کې واوړو او بیا به اوده شو او شیطان به را باندې غلبه وکړي په دې ټایم کې. نو دومره به موږ د خپل نفس سره مقابله نشو کولی چې موږ اوس پاسو د بانګه پورې موږ نفلونه وکړو، تلاوت وکړو او د الله نه وغواړو. نو ډېر ملګري زموږ داسې دي چې که زر روژه بنده کړي، نو هغو نه بیا هغه موز هم لاړ شي او بیا دو موز له پاسېدی هم نشي. نو د دې لپاره موږ له پکار ده چې موږ د بانک نه مخکې روژه بند کړو، نو بیا موږ له د نفلونو اهتمام پکار دی، د دعاګانو، د ذکر او اذکار او د تلاوت. نو د دې نه فایده به موږ ته دا حاصله شي چې یو خدا د کماولو د سیزن میاشته. دویم نمبر خبره دا ده چې زموږ نه به د سار موز فرض دی، د سار موز به زموږ نه نځي. او ما دا خبره کلوه چې بای د روژې مطلب دا نه دی چې موږ خوله وتړله موز او دس به نه کوو، بس واوښتو اوس په ماسپښین باندې پاسو او بیا به د افطارۍ په تیاریانو کې مشغوله شو. نه، دا غلطه خبره ده. موږ له پکار ده چې د موز اهتمام هم کوو، د ذکر او اذکار اهتمام هم کوو، د تلاوت اهتمام هم کوو او د ژبې، د غوږونو او د سترګو، د ټول د جسم د اعضا د ګناهونو نه د بچ کولو اهتمام هم کوو. نو دې ته ویلی کېږي روژه. نو الله تبارک وتعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.